سکیورټي لحاظ سره څوک پټ نشي پاتې ټیکنالوژي ده. نو زما په خیال د هر کور مخه مو همداسې ده د پولیس د کیمرې د هغې په سترګه ده د کیمرې په سترګه ده. نو احتیاط دې کوي بلکې د دې نه توبه طیب شي. د دې داخله بیا رالو تاڼې پبو ته رالو. پبو کې مشفاق خان ماشاءالله هغه هم ډېر ښه ایفرټس روان کړي. تانه کې چې کوم دی شوټر باچا جوان چې مشهور دی او الله دې ول ژوند ورکړي دې ټولو ته ډېر ښه کارونه پکې. بیا هغې دا خبره وکړه کیمرې دي سیسټم لاندې بیا سره. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم فرحت شاه. ګرانو کتونکو مونږ مختلفو علاقو کې ګرځېدلي وو. نن مو ډېر لوی ټرپ هغه کړی دی. د دې نوښار دپاره راتلونکو صورت ډېر اهم او ډېر غټ خبرونه دي. خو نننۍ خبره هغه زمونږ جی پولیس باندې ده او مونږ تاڼو باندې مو ګرځېدو. نو اوورال مونږ د دې پولیس هغې کې ډېر معمولي خبرونه م رالټوو. چونکې اختیار دی ورسره فرحت شاه صاحب، اختیار دی، وردي ده، نو خلق ورسره تړلي دي. دغې وجې نه مونږ اکثر تنقید ډېر زیات کوو او تنقیدي نظر سره م ورته ګورو. فرض مونږ تنقید برای اصلاح وي نه، خو د خلقو دپاره خو د دې بل اسپیکټ نن مونږ صحیح کو. مونږ جي جلوزو تاڼه چې کومه نن وکته نو هغه به م خلقو سره شیر کړو. مونږ چې کوم وي ورځي پولیس ډېر په سختو حالاتو کې کار کوي او په داسې حالاتو کې چې هلته تا ته هر طرف ته مشکلات دي، وسایل نشته، د چې کوم مونږ په هغې باندې ورال خبره کوم. نو دا دي دا تاسو ته ښکاري جلوزو تاڼه او دا جلوزی چې کومې سیچو سرتاج خان هغه سره میلو شو او تاڼې چې کوم د لږ وخت کې کوم آنلاین سیسټم د کیمرو سیکیورټي جوړه کړی. نو دا خو مونږ ټول د جلوزو د علاقې ته م وایو. سر صاحب دا دې لاول دا تاڼه وګورو چې دا څه کیسه ده پکې دا تاڼه ده او دا ټول کار دا په خپل اپنی مدتاب تحت شوی دی. چې جذبه وي نو سم کیږي او کار کولو اراده چې یو ځای کې وي نو سم کېدی شي. دا وایرلیس روم چې مونږ وکتو دا همدې ډي پي او په لاس باندې افتتاح شوې ده ناصر محمود. او بیا ورکېږي نور ډېر کار لا روان دی او دا بالکل مکمل په اپنی مدتاب تحت. نو مونږ چې وکته مونږ وایي چې یاره نن مونږ چونکې تنقید ډېر زیات کوو چې کوم غلطیانې وي هغه اصلاح کولو کوشش هغې کې بیا مونږ هغه مسایل راوکاږو. خو چې کوم ځای کې د خیر خبرې او کوم ځای کې د خلقو اویرنس او آګاهي وي نو یو خو سیکیورټي آنلاین سیسټم چې دی دې سره دغه علاقه جلوزی علاقه داسې د ګرانو کتونکو چې دلته کې ټول خلک اکثریت چې دی هغه مایګریټ دی. فرحت شاه صاحب دلته کې د باجوړ نه او بل افغانستان کیمپ پاتې شوی پکې جلوزی کیمپ پاتې نو دلته کې مسایل دي. نو هغې وجې نه دلته کې ډېر لوی مسایل به وو. هغه مسایلو باندې ډېر حده پورې هغه کنټرول دي او د هغې غټه وجه یو دام ده چې آنلاین کیمرې هر ټایم تاڼه کې هغه روډونه آنلاین یو. مونږ زړه خوشحال شو بیا چې راغو نو په بو تاڼه کې هلته کې سیچو چې کوم اشفاق خان دی نو د هغه نوم خو ټولې علاقې ته یاد دی، په تاڼه کې موجود و. هغه سره بیا ډېر لوی ګپ شپ ولګېدو. اشفاق خان یو خبره کومه بله شپه مونږ په دې روډ روان وو، د شپې 10 بجې وي 10 بجې وي او هلته کې زه څه ته ودرېدم چاته مې ویټ کولو بلکل تکه توره تیاره وه څه دغه نو ناوخته ټایم و. نو اشفاق خان ورسره نفري و او په دې روډ باندې را روان و پیدل په دې وخت کې پیدل ګش کېدو. نو ما ته زوړ د 2010 نه مخکې سیسټم را یاد شو چې دلته بلکې ډېر مخکې جی بالکل جی. نو اوس خو په موبایل او په واتساپ باندې ګشتونی که نه بالکل په کمره کې ناس آنلاین بس هغه لا کیمرې لګېدلي دي او بس په هغې باندې دغه کوي نه جي. بالکل تاسو یقین وکئ په چراټ روډ باندې پیدل ماسخوتن د شپې 10 بجې دی را روانو چې کوم ځای نه به را روان شوي نو زړه مې په دې دغه شو چې یاره ټیک ده وارداتونه به هم کېږي، جرمونه هم کېږي، مسایل هم کېږي، خو چې ستا یې سیچو په علاقه کې په روډ باندې وي او د خلکو په مینس کې وي، په بازار کې وي، نو تا ته کم از کم هغه احساس کمتري دا کې نه چې پولیس نشته، تاڼه نشته، خلکو کې یو نوې دغه وي چې یاره د ما سیچو زما مینس کې دی نو هغه د حفاظت احساس ورته کېږي. تاسو به څه وایي؟ تاسو چې نن د
مو ماشاءالله چې نن څوګه د تاسو خبره مو ډیر زیات تنقید کو خاص کر په پولیس سره چې تاسو ول شر دي سره رولز دی ایکټ او قانون دی سره او ډیر اختیارات دي سره نو کله چې ناجایز استعمالي خامخا بم تاسو ته خو خنن چون کم وکتل او بیا دا چې جلوزو تاڼه چې کم دا مخ کې چوکۍ وا اوس چې سونه وسی کړی دا اس ایچ او سرتاج خان په خپل ایفټس په ذاتی ایفټس باندې ډېر کارونه پکې کړي دي یعنی کمره جوړول سو خپل ځان د کور کې نشي جوړول هغه پتانې کې جوړ کړی دا ور سره ګرمي وب چې کم دي کانسټیبلان ته خې دی به پکې چې کم دی جمعه جوړ کړی دی په جمعات کې به په خپل مدد باندې هغه کې کارپټ بهترین نشولې دی بیا ریپورټینګ روم ډېر بهترین کړی دی او بار پکې د ریپورټینګ روم کې چې کم مورر دی هغه ته دا هدایت ورکړي چې خلکو سره اخلاق بیا زموږ مخ کې چې ناسو سر سے به کسرا دي سونه په اخلاق کلن کې مونږه تاسو یقین وکړئ چې مونږ دا محسوس نه کړي چې دا سیلین دی یا عام کس یا د دوست دی کنه نو هغه سره ډېر دغه کو نو زویم پکار دي چې دا شان په هر ځای کې تعینات شي پولیس والا افسر چې کم وي هغه د ملک او قوم زویم چې د استاد نه پس دا هم یو ډېر ښه دغه دی ځکه چې عوام تقدیر نه ډېر هغه دغه رسي بیا رالو تاڼې پبو ته رالو پبو کې مشفاق خان ماشاءالله هغه هم ډېر ښه ایفټس روان کړي تانه کې چې کوم دی شوټر باچا ځوان چې مشهور دی او الله دې ول ژوند ورکړي دې ټولو ته ډېر ښه کارونه وکړي بیا هغې دا خبر وکړه کیمرې او دغه چې کوم دی ټول انلاین دي سیسټم انلاین دی بیا صدر صاحب دا خبر وکړه چې په روډ باندې پیدل گشت کوو نو ډېر مطلب دا چې خبره ده ډېر عجیبه ځکه چې یو خود تاسو خبره چې د واتساپ او د دې ټیکنالوژي خبرې کوي بس په کمره کې ناست یو گشت رواني او بل چې کوم دی نوي موټرې ورسره دي په هغې کې دی مخکې خو به موبایل ګرځېدو پته به لګېده چې پولیس په دې علاقه کې راونډ کوي چکرې وایي ګوري نو چې کوم هغه ورانکاري دي نه خو په هر ځای کې شته په هغه په هر ټیم کې او په هر سیسټم کې د نن وروسته یعنی 14 سال وروسته لاړ شي د رسول سلام په دور کې هم داسې خلک وو بالکل وا په ټیم کې ختمېدی نه شي خو چې کله دوی خپل لږ ډېر ایفټس کوي نو انشاءالله دا خلک به بیا سر نه چوتوي شډل پښتانه کسان کټونو کې ناست او د درې او د دې خلک دغسې بل هغه بله ډېر بهترین خبره وکړه سرتاج خان ایس ایچ او جلوزی شیره دلته زه ډېرې زیاتې مسلې په جرګه حل کوم دا ډېره غټه خبره ده او ډېره بهترین خبره ده چې بنیادي خبره مساله عدالتونو د نه نور نه سوا کوي شاه صاحب تاسو خبره وکړه د جرګې مرکې خبره نو مخکې دلته دي سی چوګان به هغه د بار نه که بار نه رام شي او د کلي او د دغه سړی وي که نه نو هغه بیا ډېر زیات په دې کوشش کوي چې دا زما علاقه ده پښتون یم او د دې قدر کوي د مشرانو هم قدر کوي نو اولنی کوشش یې چې څه مسله جوړه شي نو دغه نظام خلک دي کنه جنگ جګړه خو لازمي کیږي غل سړی چوری دا چې کوي دغه سره رعایت نه کوي هغه نه پریدي باقي چې د عام روټین کې کم مسایل کیږي پس مکو یا نور داسې کیسو کې نو هغه چې ته په بو کې مسی چون اگر چاپیره مونږ مغه ټیم خلک صحیح کړي او خلک صحیح کړم بجرګي خبره روانه دا خبره ده څومره کسان چې نو هغه سی چو دا نه محسوسي ده چې دا هغه شی چې کوم افسرانو به مخکې یو دغه جوړ کړی و که نه یو خو دلته کې با اخلاقه ایسي چوګان هغه راغلي دي دا به نه وایو مونږ چې خبره کوو په ډنګ او د بنګ انداز کې کوو او کم د پبو کې بیا هسپتال کې چې کوم هغه سیکیورټي سیسټم دا کیمرې ستاسو مخې ته دي نو یو خو د ټولې علاقې ته هم وایو چې دا علاقه روډونه آنلاین شوي دي او دا سیکیورټي لحاظ سره څوک پټ نشي پاتې ټیکنالوژي ده نو زما په خیال د هر کور مخه مو څه همداسې ده د پولیس د کیمرې د هغې په سترګه ده د کیمرې په سترګه ده نو احتیاط دې کوي احتیاط دې کوي بلکې د دې نه توبه طیب شي د دې داخله دي زبردست ورودي دې همدقه یو څو خبرې مونږ وي چې مونږ پر دې نن خبره کوو او دا زمونږ فورس دی زمونږ ادارې دي کوم ځای کې چې کمزوري وي نو په هغې به خبره پکار دی چې دې سپورټ وکړي چې کوم داسې غلط خلک ویني یا وایي مونږ چې دې سره یو هوایي فایرنګ نو هغه خو پولیس ټیک ده چې مشرانو ته هم وایو او د سیاسي چې کوم لیډرشپ دی مونږ همیشه دا خبره کوو مونږ نن وګرځېدو نو دا نه ده چې مونږ هسې وایو که د دی د ګریوان نه د سیاست ته لاس ووتو بلکل او جي تی یقین وکړه چې د ما د دې پښتنو د پولیس نه ښه پولیس اړو شته زه سره بله مېټ کوم خبره یو د دې د ګریوان د لاس وتل پکار دي سیاسي او بل دا خبره پکار ده چې دې باندې خپل سپایي باندې سیچو باندې ډي اس پي باندې چې دې په یو بل ودرېږي او
اجیری دغه دم پکې ختم کی هغه دم پکې ختم کړي چې دی یو بل باندې ودرېږي نو دا بیا بالکل بیا به دا اداره وي دا ټوټل ځم چې د میاشت کار نه دی بالکل نو دغه دا ټول نو خار ته اپیل کوو چې خپل مشرانو باندې دا د باوروړي چې دا دومره اهم اداره د اختیار د ناجایز اختیاراتو نه ناجایز مداخلت نه سیاسي مداخلت نه د دې ګریوانونو نه لاس وکړي د دې په سپورټ او د دې باندې لږ خرچ وکړي چې خلکو کې کدق قصیده د جرګو مرکو باندې کار شروع شي د خلکو د لپاره اسانتیا شي همدغه خبرو سره اجازه غواړو د الله په الله